نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا زړه الله تعالی یو ټوټه پیدا کړی ده د غوښو، دا چې کله انسان یو ګناه وکړي په دې زړه کې ټکی پیدا شي، بیا که چیرې د دې ګناه څخه انسان توبه وکړي هغه ټکی میټاو شي، خبره ختم. او که چیرې د انسان پر دغه ګناه باندې ټینګښ وکړي، په دغه ګناه باندې روان شي، د ده په زړه کې چې هغه کوم ټکی دی هغه ټکی سوکا غټېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي دا ټول زړه ونیسي. بیا چې علما ګایېږي قال الله وقال رسول وایي دا خلک بیا پر خاندي یا دلیل پر هغه خپله ګناه دلیل ورسره وایي. زناکاره به پر زنا باندې دلیل وایي چې ته دا مولوي صاحب ګور لیونی سوی دی که څه بلا د زموږ د زړه د خوند راخیست، د زنا د خوند راخیست و چیز دی هغه د ده زړه د خنزیر سوی، زړه د حیوان سوی چې د علماو پر دې قال الله وقال رسول باندې به بیا چیز کوي بیا به خاندي، پر دې باندې ملا جبار به لیونی بولي، یعنې علما به ګره لیونیان بولي چې الله لیونیان دي سهار ماښام د قرآن راخیستي دي اعوذ بالله یا دا حدیث راخیستي دي دا لیونیان سوي دي. دا چیز دی د ده زړه یو مخ تور زړه یو مخ د خنزیر او د سټي ګرځېدلی، هغه ګناهو زړه یو مخ نیولی. لہذا پر ګناه باندې ژر تر ژره توبه پکار شي، توبه وکړئ. او هغه خطاکار او الله تعالی ته ډېر خوښ دی، هغه ګناهګار او الله تعالی ته ډېر خوښ دی چې کوم څوک ګناه وکړي او ډایرکټ پر ګناه باندې توبه وکړي، بیا هغه ګناه ته دوباره ونږدې نه شي. او الله تعالی په دې د مسلمان په توبه باندې چې د یو ګناه څخه توبه وکړي په دې باندې دومره خوشحاله کېږي، دومره په خوشحاله کېږي چې د کافر په توبه باندې نه خوشحاله کېږي چې کافر توبه وکړي، چې کافر د کفر څخه توبه وکړي دونه نه به خوشحاله کېږي الله تعالی لکه یو مسلمان چې د یو ګناه څخه توبه وکړي. ځکه مثال کتابو په دنیا کې ذکر کړی دی چې یو ورور دی د ورور څخه بیل سوی دی، جلا سوی دی، کړلی دی، یو پردی سړی دی سلام یې بند دی، و انسان ته دغه ډېر زور کوي چې دا ورور جلا سوی دی بیل سوی دی او که پردی سړی سلام یې بند. نو الله تعالی وایي چې دا مسلمان خو زما خپل و، دا خو زما بنده و، دی ولې د ما صبر کې نه رسوی و، دی ولې د ما څخه کړلی و، دی ولې د ما څخه جدا سوی و. پاتې شو کافر خو اسمه دی جدا، کافر خو سم پردی دی، مسلمان خو خپل پردی سوی و، کافر خو چې دی هغه پردی دی، که خپل ځکه پردی دی خاص ځای نه ده. ځکه چې یو کافر د کفر څخه توبه وکړي الله تعالی دومره نه په خوشحاله کېږي لکه مسلمان چې د یو ګناه څخه توبه وکړي الله تعالی دومره په خوشحاله کېږي. مسلمان دی ګناه جن کېږي، خود جن کېږي، د علماو څخه کېږي، د ملایانو څخه کېږي، د اولیاو څخه کېږي، هېڅوک صفا نه دي، معصومین یو انبیا وو، خو لیکن بیرته باید پر هغه باندې انسان توبه وکړي، پر هغه باندې سټینګ نه شي چې بیا په دغه کې اعوذ بالله مرګ انسان له راشي چې بس په ګناه کې ډوبیو او آخر په هغه ګناه کې مړم شي. دا تر ګناه هو سمې الله تعالی وساتي. مرګ زندگی قسم په بالله که یو سکند بروسه پستا په دغه روز جماعت زما د خدای په ځای قسم کې بروسه چې روز جماعت به موږ وکړو که بیا نه وو، جماعت به موږ ووینو که بیا نه ووینو. دغه حالات قسم خدای کې یو سکند بروسه سته، یو سکند ولا بالله که بروسه سته چې بروسه نه سره بیا چې دپاره د خدای اسم ځانونه لرې کړي، د خدای په ګوښایي کې راغلي یو، د خدای په عداوت او په دښمني کې راغلي یو، او د نبي علیه السلام په حلیه باندې شرمېږو، د نبي علیه السلام په طرز طریقه باندې شرمېږو. ولې دا رقم کوو؟ څو در څو به دغه رقم دا توبه خو الله تعالی خیر و شر استولی دی یاد خو دلته چې ما زلر مې تبه سوی نه لږ نه جوړ سوی نه په شان مې زرا وچول شي هم د بیا په ګناهو باندې اخطای بیا پکې کې نه وي او روحاني ګناهونه دی کوو هغه پکې کې نه یو، جسماني نه جوړي کراله بس بیا زموږ لپاره تکلیف جوړیږي، بیا د دنیا ډاکټران راګور. باید روحاني علاج وکړو، روحاني علاج پکار دی، جسماني علاج دونه مسله نه ده خو چې غټ مصیبت پیښ شو مړ بس دونه مسله کوم نه دا روحاني نه جوړي، دا د انسان ابدي ژوندۍ ورته کوي. جسماني نه جوړي دومره نه ده، روحاني نه جوړي کې باید مشتي چیز وکړو، سوچ فکر وکړو.